سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. مخلوقات ټول په یو شان برابر نه دي، او وزمکه د اسمان برابر نه دي. انبیاء او اولیاء کو ټول شي جمع، خدا نبی آخر زمان برابر ندی. ایماننا د جهان د مومنانو، د صدیق د یو ایمان برابر ندی. چه د عدل د انصاف بادشاہی وا، د عمر پشان د ځوان برابر ندی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. زمان اسلام عزت مند مسلمانان ورو، اللہ رب کائنات عز وجل مسر زما پا کامل ایمان خوشحال کا. د جمعہ مبارک ورځ دا، د ذوالحجې مبارکې د میاشتې اخیرنۍ شپې ورځې دي، یا بین الاخرنۍ ورځ وي. انشاءاللہ عز وجل د محرم الحرام عظیم و قدرمند میاشت به شروع کی. څنګه چې په انګریزي میاشتو کې دسمبر د کال اخرنۍ میاشت وي، دغه شان په اسلامی مہینوں کې ذوالحجہ د کال اخرنۍ میاشت ده، او محرم الحرام لومبه مہینه را. حضور پاک علیہ السلام فرمائی چې هغه ورځ ډیره غوره او افضل ده چې هغه د محرم د میاشتې شروع کېدو نه مخکې ورځ کوم راځي، او دا کال اخرنۍ ورځ راځي. اسلامی میاشت د کال اخرنۍ ورځ راځي، دا ډیره بهترین ده. یو سړی احتیاطاً یو 2 رکعات نفل مونځ نن پکار دی. 2 رکعات نفل مونځو کی یو رکعت کی یو سلویخ کرتی سورت اخلاص ہوئی، او بل رکعت کے
بیا یو سلویخ کرت دے سورت اخلاص تلاوت کی او 2 رکعات نفل منځو کی پاخرنه ورځ د ذوالحجې د میاشت مبارکه ثابت کال چې دنه کوم کوتاهی شوی د دې 2 رکعات نفل د خاطر با الله او ته ټول کوتاهی معاف کړي دونه برکت په د ورځ اخرنه کې پروت دی او بیا د محرم الحرام میاشت شروع کیږي دا ډیر د عزت او د قدر میاشت دا فضیلت او برکت به تاسو وره چې سونه انعامات احسانات الله په دغه میاشت کې کړی او سور امتحانات په صحابه او په اولیاء او بزرگانو څومره امتحانات په دغه میاشت کې راغلي دي په پیغمبرانو څومره امتحانات الله په دې میاشت د محرم الحرام د عاشوري پورز باندې کړی تاسو به ان شاء الله دینه خبر شي نن مسله زما په دې ځای کې دا چې د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام دویم یار عمر فاروق سے د محرم الحرام پر لمبه ورځ باندې جام د شهادت نوش کړو داغه پشان او عظمت کې بسو خبر استاسو دوران د پیش کوم چې عمر فاروق سے مبارک هغه هستی دا چې د 15 کالو په عمر کې هغه ایمان راوړی دی د 15 کال په عمر کې چې هغه د کفر نه اسلام ته راغلی دی او زمونږ استاد په خوږ محبوب پیغمبر باندې ایمان راوړی دی د 35 سال په عمر کې او یو مرید وی یو مراد وی مرید هغه توای مرید هغه توای چې لال شي د یو پیر سے بیا استاد په مخ کې کینی او هغه ته مال بیعت راکا زبنن نفس چې کوم دی یو ګنام نکوم استا په لاس تو وو باسم بس ما خپل رب سره چې کوم دی واصل کا د ته مرید ویلی شي او یو ته مراد ویلی شي مراد هغه توای چې خپل پیر صاحب چې کوم دی او غواړي چې پلانې سړی زما مرید شي د ته مراد ویلی شي د حضور پاک د شان نه قربان شم اللہ تبارک و تعالیٰ تے درخواست کو مولا کریمہ پا کافرانو کی 2 کسان دی او دوال سرکرد دی پا دوالو عمرینو کی یو عمر بن حشام دے یو عمر بن خطواب دے مولا کریمہ پا دی 2 عمر کی یو عمر مسلمان کا دین اسلام تیراول دین باوربان دیر قوت پیدا کی دیتا مراد ویلی شي دا حضور پاک غوخته ہو عمر فاروق سے چی ایمان نولو پا اسلام کی داخلے دا حضور پاک پا خوخه داخل شوه دی دا حضور پاک پا خوخه پا دین اسلام کی داخل لے ذکر حضور پاک فرمائی عمر فاروق سے زما مراد و ما دا اللہ نا غوخته ہو اللہ زما سوال قبول کو پدالو عمرینو کی یو عمر مسلمان کی چی عمر بن خطواب سے دے او عمر بن حشام چکم دے داغنم ابو جہل لے ابو جہل خپل نم عمر بن حشامو حضور پاک عمر فاروق سے پا حق لدعا گئی عمر فاروق سے اسلام قبول کو او چکل اسلام قبول کو نو چند کسان د ابن ارقم سے پکور کی ناستی التا عمر فاروق سے ایمان روڑی مسلمانی کی بیا داغی نپس دا مانزه وخ رازی بیا حضور پاک بلال سے توی آزانوں کا آزان پہ یو کمرہ کی پٹ کی گی عمر فاروق سے جواب کی دا اللہ محبوب پیغمبرہ تاسو دا آزان پٹ والے کوئے ولی ستاسو دین پا حق نریسو حضور پاک وی زمون دین پا حق دے
مونږ چند کسان مسلمانان یو ښکارا آزان نکو کافر به په مونږ حملو کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو رپورٹ تکلا اے د اللہ محبوب پیغمبرا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بنند خانہ کعبے پچت باندھ ادری عمر فاروق بولالوی بلال سے بآزان گئی خکارہ بے کی جہرن بے گئی کم کافر کو پزان باندې مور پورا کول غواړي بیا د عمر فاروق مخې لراشي بیا د عمر فاروق مخې تراشي قربان خکارا آزان بکیږي د عمر سے بطور پلاس کې ولاړوي کم کافر د مخې تراشي حضور پاک اوت نزدې د صفا مروه مخ په قبله طرف باندې صفا مروه چې کمدا چې کوم ځای اجیان صاحبان التمند وهي دغه ځای کې لیکلي دي باب ارقم دا باب ارقم چې کله عمر سے مسلمان شوی دا ارقم سے کورو حضور پاک بدلتا خپل مسلمانانو صحابو سره بناستو هغه ځای نه وروته صفا مروه په دوران کې مسکر روان لې عمر فاروق سے وسره دے او کافر گیر چاپیر ولال بلال سے تویدن آزانوں کا خکارد اللہ نوالا بلال حبش رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ لگئی اللہ اکبر کلے چد اللہ اکبر نعرہ لگولا طول کافران راجمشو عمر بن حشام ابو جہل توئی معلومی کی دالکچ عمر فاروق ایمان راوڑے مو خو چې کم کار پسې غلې غلیو معلومی کی دا چې بلال نن اذان ښکارا کین عمر فاروق ایمان راوړل عمر بن خطاب به وتویلی عمر بن خطاب سے ایمان راوړل ذکر بلال چکم دے خکارا پا خانہ کعبہ کے آزانوں کو طول کافر خانہ کعبے ترا نزدی شو عمر فاروق سے ولان لے کل چی آزان ختم شو عمر فاروق سے اعلان کئی اے کافران وولے مخ کی بستاسو پسفنو کی ولالو ما نن نپس بد اللہ د محبوب پیغمبر پخوا کی ولاړ ما کم کس کزان باندې مور پورا کول غواړي زامن یتیمانان کول غواړي خزه کونډ کول غواړي نن د عمر فاروق پلاس کی توردا راشه ځان حاضر کې چې سردن قلم کما یو اعلان عمر فاروق صاحب کو حضور پاک دومره خوشاله شو ورته دعا کوي عمر فاروق الله لستا په عمر کې برکت واچي دین ته ستا پر اتک باندې ډیر قوت ملو شو ښکارا به جمع کېدا ښکارا به اذان کېدا بهر حال عمر فاروق صاحب د حضور پاک خر مبارک دی د ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک بی بی مبارک و داغه پلار دے د حضور پاک خر مبارک دے دویم خلیفہ دے او محبوب فرمائی کہ مان بعد دنیا تک پیغمبر راتلے لکان عمر مان پس بو عمر فاروق پیغمبر وے جگہ دون الوی منصب اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق سے تور کرے حضور پاک داغا پا حق فرمائی لکان عمر ما نپس کے نبیوی بیا با عمر سے پیغمبر وے وما نبات دنیا تبل نبی راتلون کی نشتا عمر فاروق سے تعالی منصب علوی مقام ورکڑے دے دا دی میاشت مبارکی وشتما یا پشپگشتما اورس باندے د سحر په مانځ کې ولاړ دی د سحر په مانځ کې ولاړ دی جمع ته ولاړ دی د سحر موز ادا کوي
او ابو لولو پیروز مجوسی نومیو سړی راځي او په عمر فاروق سے په جمع کې په خنجر باندې گزار کړي. اوس په جمع کې عمر فاروق سے سحر ولال دی او بیا پاغي کې هغه ظالم بدبخت راځي او په عمر فاروق سے باندې شپږ گزاره کوي چې کله د نامې مبارک سره په خنجر باندې ولګید مصلی باندې کې ناستېدو کې شو. دغه دوران کې عبدالرحمن بن عوف سے حضور پاک پسې نږدې ولالو اشاره وکړه او جمع ته په دغه دوران کې عبدالرحمن بن عوف سے وړاندې کړ او دغه بدبخت په دغه دیم صف کې او گزار چلی هغه مختصر جمع وړاندې کړه او بیا په دغه تیار ده په دغه دوران کې غوبل شو په مسجد کې چې چا په عمر فاروق باندې گزار کړي. دغه وخت کې هغه ظالم بدبخته څوک وی چې 19 کسانې وهلیو، څوک وی چې 16 کسانې وهلیو، څوک وی چې 9 کسانې وهلیو، خو شپږ کسان په غزې باندې شهیدان شو. چا خنجر چلولی څوک به چې په مخ راتلل ابې وهه. عبدالرحمن بن عوف سے یو روایت دا دی چې عبدالرحمن بن عوف سے په دغه وخت کې د یخنې موسم د کمبل وسره وه، هغه کمبل د باندې گزار کړه. بل روایت کوي چې یو صحابي را روان دی او دا الغو تلغو یې ولید په جماعت کې نو کمبل ځان نه تو کړی وه. په دغه دوران کې دا مجوسی تختیده هغه په د خپل شړیو کمبل ورواچولو هغه کمبل کې پټ که بیا هغه په خپل خنجر باندې ځان ووهه اول ته خودکشي که ځان مردار که. د عمر فاروق صاحب سره دا واقعه د ذوالحجې په میاشت کې په شپږشتمه ورځ یا په اتهشتمه ورځ باندې شوې ده. صحابه کرام عمر فاروق صاحب پورته که کور ته بوتلو مبارک باندې ډیر گزارونه شوي دي. تپوس کوي دا گزار چا کړی، گزار ما باندې چا کړی؟ جواب کوي فیروز نومي مجوسی او مجوسی د هغه قربان تاسو باندې په خنجر باندې گزار کړی. عمر فاروق سوي الحمدلله چې د کافر د مخه په ما گزار شوی دی خو چې مسلمان دا باندې گزار نه کړي. په دې خوشاله ما چې یو بدبخت ظالم کافر په ما گزار وکړو خو چې مسلمان په ما گزار نه کړي. هغه زخمونه به تیریدل، تکلیف برورو زیاتېدلو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شورا روغتا مجلس روغتا. آغا مجلس کی شورا کی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عبدالرحمن بن عوف سے، علی شیر خدا سے شپک کسان کی نول ورطوی زما د نزع حالات دیز دنیا نبزما تاسو به کم یو کس زمانه پس خلافت کوي. بیا خلافت په دغه دوران کې عثمان غنی صاحب ته حواله شو. اوس د ذوالحجې د میاشتې اخرنی تاریخ چې کله راځي شپه به راځي د محرم د میاشتې او ورځ اخرنی ده. خپل زوی روغوخته کینو هغه ته قربان ما دا یو پیاله شود ستاسو د پاره تیار کړی دا می جوړ کړی دا یو پیاله شود دا اوس کې چې قربان ستاسو زخمونه دنه ټکور شي. هغه کینو په خپل هغه کې عمر فاروق صاحب هغه یو شود پیاله ولورکی قربان دا اوس کې کله چې عمر فاروق صاحب هغه شود اوس کل هغه شود او پیچ وته وای دود چې کوم د عمر فاروق صاحب زخمونو په هغه زخمونو باندې واپس بیرته وروتل او په لاندې توی شو. زوی وته قربان
تاسو له چې کوم شود ما درکړ تاسو اوس کله خو واپس تاسو زخمونو باندې وروتل ورته وی زما بچیا نن زما د جون اخرنه ورځ دا ځکه د الله محبوب پیغمبر ما ته ویلو چې عمر فاروق تا باندې ما په مانځ کې حمله کیږي یو مجوسی به تا باندې حمله کوي بیا چې کله ستا د مرګ وخت را نږدې شي د شهادت وخت را نږدې شي او ستا چې کله په زخمونو باندې په بهر وتله خلق وی حضور پاک ته علم نشتا سو کال مخکې حضور پاک عمر فاروق صاحب ته فرمایل چې کله ستا په زخمونو باندې په بهر وتل ستا د جون باغ اخرنه ورځ وی عمر فاروق صاحب ته وی اے زما بچیا نن زما د جون اخرنه ورځ ده ځکه د الله محبوب پیغمبر ما ته ویلو چې کله ستا په زخمونو باندې په بهر وتل او ستا عزم نکړل اب ستا د جون اخرنه ورځ وی بس تب په هغه ورځ باندې جام د شهادت نوش کې خپل زوته وی اے زما زویا لال بشه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته بدر خاص کې چې زما والد محترم عمر فاروق سے یو درخواست پیش کړي قربان صبرته وي کله چې زمان روح پروازو کی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا له اجازت واخلې چې ما د الله د محبوب په خوا کې دفن کی که د غزه مال را کولی شي کم دې چې عمر فاروق صاحب دفن دې د پارا په هغه د ځن کدن په وخت کې عمر فاروق صاحب خپل بچی لېږلې بی بی عائشہ رضی الله عنها د غزه ځان لپاره خوښ کړو چې دلته وزه د خپل خاون حضور پاک سره دفن کېږم او یو خوا مې پلار دفن لې صدیق اکبر سے مبارک عمر فاروق سے درخواست بی بی عائشہ رضی الله عنها ډیره زیاته خفوا د عمر فاروق سے په مانځ کې وهلو باندې په حمله باندې ډیره زیاته غمجن و ورته وی د ازه خو ما ځان د پاره خوښ کړو او چې عمر فاروق سے دا ارزو تمنا لري دا خپل زیوت پرېږدم چې د حضور پاک سره د پخوا کې دفن شي زه په جنت البقیع کې دفن شم پروا نشته کله چې جواب رااله عمر فاروق سے چې قربان بی بی عائشہ رضی الله عنها درخواست قبول کړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسکی شو ورته وی په دې خوشاله ما چې د 15 کالو په عمر کې می ایمان راوړې د الله محبوب ځان سره یو ځای ګرځولې ما بیا د هغې نه بعد ما خلافت کړې 10 کاله 15 میاشتې 21 ورځې 10 سال 5 مہینہ 21 دن 10 کاله 15 میاشتې 21 ورځې عمر فاروق سے خلافت کړې پاکستان باشي خونه چې کله یو تاول شي کله بل تاول شي هغه د نرتوب خلافت کړی دی 10 کاله 15 میاشتې 21 ورځې عمر فاروق سے خپل خلافت کړی او په دې خلافت د دور کې چرته د هغه نه سو خپه شوی نه دی 10 کاله 15 میاشتې 21 ورځو کې د عمر فاروق سے نه په دور خلافت کې سو خپه شوی نو یو ځل ول خپل بیبي حلوا تیار کړ ډیره پمینو او محبت باندې کله چې ماسوتن رالو کیناست داسې حلوې روړ د شیرینه جوړ شوی ورته مخې ته کې خو دا قربان ما ستاسو د پر دا حلوا تیار کړی دا عمر فاروق سے وته قتل ودا د کم ځای نه تیار کړه دا حلوا د کم ځای نه تیار کړی دا یہ قربان دا خو مال لګي چې بیت المال کې بلګ لګ مال جمع کېده یا زمون کلم وظیفه مقرر شو هغه لګ زیات شو
هغه کې ما د وربشو اوړه به لږ لږ جمع کول ستاسو د پاره مې د هغې دا شیره تیاره کړې د حلوا. عمر فاروق سے وی دا حلوا زه نه خورما، دا ځکه نه خورم دی کې د بیت المال مال شامل دی. تا په کوم اجازت باندې دا حلوا تیاره کړې ده؟ وردون احتیاط کو. نن سبا کو خزانه چا په مخه کړه، بس په مخه کړي وي اور پروا نشته. عمر فاروق سے ډیر وخت پس چې کوم دی هغه حلوا ته کېناسته وي دا نه خورم، دا د بیت المال د مال نه جوړه شوې ده. بیبي ته وې زما بیبي زه هغه مال نه خورم چې کوم مال د حکومتي مال وي. دونه پورې هغه مبارک به احتیاط کو. وفات کیږي 100 کاله 10 کاله 15 میاشتې 21 ورځې حکومت کړی دی. ها او دا کوم ځای چې تاسو چونې وینئ د پوجانو چونې یا د پولیسوالو تاڼي یا مثال یو ځای کې چوکۍ جوړ شوي دا د عمر فاروق سے پرای جوړ شوي دي. د صدیق اکبر سے په دور کې دا شی نو، دا پوجیان پولیس مقررول دا هغه وخت کې د عمر فاروق سے مقرر کړی دي چې دا به د ملک محافظ وي، د ملک حفاظت به کوي. ځای په ځای باندې به لښکر جوړو، ځای په ځای باندې به لښکر تیارولو. دا د عمر فاروق سے په دور کې د هر څه تیار شوي دي. یو ځل په خپل دور خلافت کې د جمعې مبارکې په ورځ باندې منبر د پاسه ولاړ دی، خطبه لولي. او په دغه دوران کې نهاون یو ملک دی، هغه ملک ته 3000 صحابه کرام لګي جنگ او جهاد د پاره. او دې مبارک په مدینه منوره کې منبر د پاسه ولاړ دی. ساریه یو صحابي دی، هغه ساریه صحابي د 3000 لخکر داغي سپسالار دی. او 3000 میله لري صحابه کرام نهاون یو ملک الته جنگ د پاره استولی دي. عمر فاروق سے منبر د پاس خطبه لولي ولاړ لے. ناگہان خطبه کے آواز کی یا ساریت الجبل الجبل، اے ساریہ صحابی غر طرف تو گورا، غر طرف د نظروں کا. نوی غوندے خبر عمر فاروق سے پا خطبه کی ولستا یا ساریت الجبل الجبل، ساریہ غر طرف تو گورا. صحابہ کرام حیران شو چې ساریہ صحابی ہو نهاون تا جنگ لتلی دے. عمر فاروق سے منبر د پاس مدینہ منورہ کی ولال لے او ساریہ سر پا خطبہ کی خبری گئی. جموشوا جمعنا پس پچے کم خبر دسی نوی رالن صحابہ کرام برانی جزے کی دل. اول بے د حضور پاک نہ تپوس کو بیا چکل عمر فاروق سے وہ داغن بے تپوسو نہ کول. وقت پاکی منس کی تیر شو چکلا ساریہ صحابی رالو او فتح امندل رالو واپس صحابہ کرام و ترمین زکین است عمر فاروق سے ابدا ورطوی قربان کتاسو آبل اور اس جواب را کرے نوے کنا نو کافر مونگ باندے حملہ کرے وا وی سنگا حملہ اس عمر فاروق سے ابدا خپتا را وی قربان مونگ تا غر دلان دیو او کافران تا غر نا آغا طرف تو او ناگہان استاسو آواز مبارک ما ووریدو. ساریہ صحابی ہوتوی قربان دا جنگ پا دوران کے استاسو آواز دا جمعی پورز ما ووریدو چی صحابی ساریہ غر طرف تو گورا. ما چی قربان غر طرف تو قتل کافر راروانو پا مون باندے حملہ کولا بس مون ورپسیشو کافرم اس غلول اللہ مون لفتح راکرا. ساریہ صحابی چکر دا بیان پیش کو صحابہ کرام ووری دل. اوہو 3000 میلہ چی مس کی فاصلی 3000 میل چی مس کی فاصلہ وی یو سری دل تا ولار دی نظر لگی جواب راکی اخی ہے کنا نظر لگی دی دیوال نا آخواستا نظر لگی زمان لگی نہ لگی. دا عمر فاروق صرف تا اللہ کمال ور کڑیو چی ولال دا منبر دا پاس دے
او 3,000 میله نظر لګي او صحابي ته وی چې صحابي غر طرف ته وګوره کافر د باندې حمله کوي او بیا هغه صحابي راځي تایید کوي چې قربان کو تاسو جواب نه وی راکړي تاسو आवाज می اورېدل نه نو کافر را باندې حمله کړي و دا د چا شان دي دا د عمر فاروق سے هغه صحابي معمولی سړی نه دی आवाज چې اوري حکیم کمال له څنګه आवाज اوري 3,000 میله کې आवाज اوري هغه صحابي کیم کمال له چې په صحابي کې دومره کمال شته چې 3,000 میله आवाज کی صحابی اوری دا اللہ دا محبوب بکم شانوی دا اللہ دا نبی بکم شانوی حضور پاک فرمائی سے پا مسجد نبوی کی یا پا مدینہ منورہ کی یا پا مکہ معظمہ کی مکلچ جبریل امین دا صدرت المنتحان راضی ما پسے داغا دا پنو چغارم زعورما صدرت المنتحا خود چت نبرا نرا اهو دوم اسمان نه بره ده د فرشتو کعبه ده بیت المعمور بیا سدرة المنتهی ده جبریل امین چې د هغه ځای نه را روانېږي محبوب ما ته پته لګي جبریل امین صاحب را روان شو ناس په ځمکه دی نظر په اسمان لګي داسې نبی وایا داسې محبوب پیغمبر الله مونږ له راکړی دی په خپل نبی چې غیرت نه کې بچا به غیرت کې په پوله پټي غیرت کې په پلار غیرت کې ټیک ته پلار باندې غیرت پکار دی مور باندې غیرت پکار دی نیکه باندې غیرت پکار دی او د ټولو نه افضل غیرت په نبی غیرت پکار دی چې نبی پاک نوې موتا به کوم ځای نه پیدا شوی الحمدلله چې د داسې نبی په امت کې الله مون پیدا کړو او بیا د هغوی صحابه کرام ګوره داغی شان و عظمت و برکت گورا چی دین تا سمر قوت دا عمر فاروق سے پرائے باندھ ملو شوی دی نل لسکرت قرآن عظیم و شان کی آیاتون دا عمر فاروق سے پرائے نازل شوی دی نل لسکرت اگر آیا پیش کری دا بیا اللہ قرآن عظیم نازل کری دی دون پر لوی شان والا خاون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک د سحر په مانځه کې د ذوالحجې د میاشتې په اخرنو شپو کې ولګېد او بیا د شهادت جام چې کله نوشکولو د محرم الحرام رومبه ورځ وه چې عمر فاروق صاحب دنیا نه لاړه ټول خلق غمجن او خفا هغه سړی دنیا نه لاړ چې د شپې به ګرځېده او ستا دروازه او د بل دروازه به یې ټکوله چې کم کس نن نه هر دی ووایه کم کس ته تکلیف ملو دی ووایه چا باندې به ځان نه پیژند چې زه عمر فاروق صاحب ما او هر چا ته به دروازه را شپې ټکوله صحابه له الله لوی کمال ورکړی محبوب فرمایي اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم چا چې کوم صحابي زما صحابه په شان د ستورو دي چا چې کوم صحابي پسې اقتدا وکړو هغه اومنه دا سړی په هدایت باندې وي الله کریم د عمر فاروق صاحب درجات بلند کا داغي د شهادت د برکت په خاطر مولا زم د ټول بند ویلې روانه کا هغه چې دین ته څومره قوت او برکت ورکړي د هغه برکت او مجاهدو په خاطر یا لازم د ټول مشکلات حل کې جماعت د پاره دعا کې سوچ پدې کې هر قسم اخلاص کی مالی بدنی قولی فعلی رسالی اخلاص و امداد کی الله تو سره امداد وکا او داس امداد وسرو کې چې بیا اخلاصي گیم نه داسې مالا مال کوم په مال او په دولت او په ایمان باندې مشرف کې سره زما